أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، رب کائنات دا دنیا جوړه کړې ده. د دې دنیا دا انسانان او دا ټول مخلوقاتم الله پیدا کړي دي. بیا دا ټول مخلوقات الله ابس او فضول نه دي پیدا کړي. الله قرآن پاک کې فرمای افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے زما بندگانو، تاسو باندې دومره عظیمه خرچه وشوه، دا ټول کائنات تاسو د پاره جوړ شو، نو دا تاسو باندې ابس نه دی لګېدلی او تاسو ابس او فضول نه پیدا شوي. الدنیا خلق لکم وانتم خلقتم للآخرة. دا ټول دنیا، دا ساز و سامان، دا ښکلا او دا ښایست، دا ګرمي او دا سردی، دا چرند و پرند، دا هواګانی، دا غرونه، دا ښایست او دا خوراکونه، دا ټول صرف اور صرف د دې انسان د پاره پیدا دي او د انسان د فایدې د پاره پیدا دي. بیا وی انتم خلقتم للآخرة. خو انسانانو تاسو دا یاد لرئ چې تاسو د دنیا د پاره نه پیدا، تاسو د آخرت د پاره پیدا یې. ځکه دا دنیا به ختم شي. که موږ د دنیا د پاره پیدا وې نو دنیا به بیا نه ختمېده. ځکه انسان نه ختمیږي، انسان منتقل کیږي. انسان مخکې ما درته عالم ارواح کې و، بیا انسان الله رب العزت د مور پلار بدن ته را منتقل کو، بیا انسان الله رب العزت دنیا کې دله وجود ورکو، بیا انسان الله رب العزت کله د دنه روح وباسي قبر ته منتقل کی، بیا د قبر نپس بیا دوباره را پاسیدل دي د حشر میدان ته، پل صراط ته. بیا د هغې نه پس بیا ختمېدل نشته، بیا یا جنت دی یا دوزخ دی. بیا د جنت او د دوزخ زندگی داسې ده چې همیشه د پاره زندگی ده، دا پکې نشته دی چې ختمه شوه. که څوک جهنم ته لاړې د کفر په حالت کې همیش به وي، که څوک د ایمان په حالت کې لاړې عارضي به وي، بیا به جنت ته منتقل کیږي. نو د انسان ختمېدل نشته. خلک وایي که نه انسان ختمیږي، نه انسان ختمیږي نه، انسان منتقل کیږي. او دا ځمکې اسمانونه به ختمیږي. تاسو وګورئ ډېر څیزونه پخوا نه اوس شته، څه څیزونه اوس ختم شو بیا به نه، ډېر څیزونه نور نوي را پیدا کیږي، دا ټول به ختمیږي. کوم څیز کې چې تغییر او تبدیل راځي هغه څیز ختمیږي. واحد انسان دی چې دا نه ختمیږي. نو الله رب العزت انسان لا بیا په جنت کې داسې زندگی ورکي. زمنګ د دیوبند یو لوی عالم تیر شوی حضرت مولانا ادریس کاندیلی رحمت الله علیه، هغه ویل
وی انسان مسلمان به الله جنت ته بوزي. وی تاسو ته پته ده د جنت زندگی څنګه ده؟ وی د جنت زندگی دومره اعلی ده چې الله رب العزت به د انسان لخپل دو صفتونه ورکی. دیو جن هغه به فرمایل، حسن جان صاحب رحمت الله علیه دغه شاګردو هغه به هم دا جمله ویله، ویل جنت کی زندگی آدھی خدائی ہے. د جنت زندگی نیمه خدائی ده. لکه جنت ته چې تا الله بوزي او داغه صفات دل درکی چې کم صفات د جنت سره خای، نو دا داسې ده لکه الله نیمه خدائی تعالی درکړه. څه مطلب؟ د الله دو صفتونه دي غټ. یو الله خالق دی چې د هغې په شان پیداوخت څوک نشي کولی. تاسو وګورئ د مردارو اوبونه د ګنده اوبونه ښکلی ګلالی انسان پیدا کوي، او دا ښکلي ښکلي د دې تورو خاورو نه ښایسته سرې سپینې او زیړې او شنې مڼې راپورته کوي. د دې تورو خاورو نه سره ټماټر راوباسي، د دې تورو خاورو نه ګلابي پیاز راوباسي، د دې تورو خاورو نه زیړ نیمبوان راوباسي. یو خاوره ده هزارها رنګونه ترې راوباسي. یو ماشوم چې پیدا شي، یو بلبله چې پیدا شي، د مور نه څومره بدرنګی، بیا په یو پاڼه کې په یو وزر کې الله رب العزت هغې له رنګونه خوری. څومره ښکلي رنګونه الله رب العزت پیدا کړي دي. نو عزتمندو د الله یو صفت دا دی چې الله خالق دی. انسان خالق نشي کېدی. انسان ایجاد کون کې کېدی شي چې الله سیزونه راغون کی او یو شی تی جوړ کی، خو انسان بغیر د اسبابو نه څه شی نشي پیدا کولی چې ډایرکټ یو شی پیدا کی. د الله پیدا کرده سیزونه به راجمع کوي او یو شی به تی جوړی، او الله رب العزت بغیر د دینه چې یو سیز راجمع کی ډایرکټ سیز پیدا کوي. ځکه پهله انسان د کوم ځای نه رالی، ځکه پهله عزتمندو زناور د کوم ځای نه رالی. خلک ایران دي وایي هګۍ پهله راغلی ده او که چرګه پهله راغلی ده، چاته د سره پته نشته چې څه پهله راغلی دي. نو رب کائنات یو لوی صفت دی خالق. دویم د الله صفت دی چې الله څه غواړي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وربک یفعل ما یشاء. الله رب العزت غټ صفت دا دی چې هغه څه غواړي هغه کیږي. داسې ده که نه؟ نو دو صفتونه شي، یو الله خالق دی، دویم الله چې څه غواړي هغه کیږي. دا دوه د الله غټ صفتونه شو چې کله الله رب العزت دا جنتیان جنت ته داخل کی، نو الله رب العزت به ول خپل یو صفت ورکی، وایي تاسو چې په جنت کې څه غواړئ هغه به کیږي. لهم ما یشاءون. الله وایي زما د قسم وي زه به دې جنتیانو لا دا صفت ورکما چې دوی څه غواړي هلته هغه به کیږي. نو دیو جن دا داسې شوله که نیمه خدایي دله درکړه. دنیا کې د ټولو نه غټه لانجه څه ده؟ دنیا کې د ټولو نه لوی عیب څه دی؟ دنیا کې د ټولو نه غټ نقصان او فالټ څه دی؟ هغه دا دی عزتمندو چې انسان څه غواړي هغه کیږي نه. دلته ټولو نه غټه لانجه دا ده. ما ګیره کې سپین رال، ستا ګیره کې سپین رال. یو سړی وایي چې ګیره کې مې سپین رال شي راځي. یو انسان وایي چې بوډا دی نشم بوډا کیږي. یو انسان وایي چې بیمار دی نشم بیماریږي. یو انسان وایي پیسې را سره شته خو چې دا صحیح نه پرهیز زما ختم شي پرهیز یې نه ختمیږي. انسان ډېر ډېر څه غواړي هغه ټول څیزونه قبلیږي نه، ځکه انسان خالق نه دی. انسان خالق نه دی، بس چې څه د ده دپاره لیکل شوي هم حق دي. بهرحال عزتمندو زما موضوع نن دا نه ده. زما موضوع اصل دا ده چې ما درته الله انسان پیدا کړي، انسان د پاره کائنات پیدا کړي. څنګه چې الله نه ختمیږي د خرنګ انسان هم نه ختمیږي. البته د الله ابتدا هم نشته او انتها هم نشته. د انسان ابتدا شته انتهای نشته. نو خالق مخلوق کی خو څه فرق وي؟ انسان باقی ختمیږي نه چې ختم شو. دا خو به کافرانو عقیده وه. قرآن کې وایي اکنا عظاما نخره، وی مونږ به چې کوم دی قبر ته لاړ شو زمونږ نه به وراسته اډوکي جوړ شي، بیا به هغه ایرې شي، بیا به هغه ختم شي. دا ایانا تبعثون، دا به څنګه راوچتېږي؟ دا خو نشي راوچتېدلی. الله رب العزت وایي نه وایي تاسو سوچ وکئ، تاسو دا سوچ کوئ چې دا انسان به دوباره څنګه راپورته کېږي. الله وایي اول مره، وایي ته پهله سوچ وکړه چې ما پهله ځل څنګه پیدا کړی. هغه ګران دی که دا ګران دی؟ یو ځل چې یو شی جوړ شي او خراب شي نو بیا هغه جوړول اساني، ځکه د هغې نمونه موجودي. الله وایي بدیع السماوات والارض، وایي زه خو بدیع یم. بدیع دې ته ویلی کېږي چې بغیر د نقشې نه، بغیر عزتمندو د انجینیر نه، بغیر د دنیاوي اسبابو نه ستا نقشه جوړه کړې ده.
نو چې ته بالکل وینه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. وی بنده ته دا تپوسونه کې چې زه به څنګه راوچتېږم، ته دا سوچو که چې ته نه وې نو ما څنګه پیدا کړې. د سوچ خبره خو دا ده، زه به تاسو پیدا کوم. نو بهرحال انسان چېرته پټېدی نشي. الله رب العزت وی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانانو، اے جناتو، کستاسو دل دماغ کې دا خبر راځي چې موږ به د الله نه د قیامت په ورځ باندې وتښتو، وایي زی وتښتېږئ. فانفذو، دې دنیا کې لږه مقابله وکئ. تاسو سره جاز شته، تاسو سره راکټ شته، تاسو سره ایټم بم شته، هایډروجن بم شته، بدن کې طاقت شته، زما د طرف نه زور زبردستی هم نشته، کولاو مې پرېښئ، زه دلته وتښتېږه. فانفذو لا تنفذون الا بسلطان. زما د قسم وي که تاسو چېرته هم تښتئ، زما دنیا به راځي، زما ځمکه به راځي، زما آسمان به راځي، زما اوبه به راځي. تاسو چېرته تښتېدی نه شئ. که د اوسپنو سپلۍ واچوئ او په منډه منډه باندې روان شئ، د الله نه تښتېدی نه شئ. ستاسو د اوسپنو سپلۍ به خرابې شي، ختمې به شي او اوبه سولیږي، خو د الله نه څوک لا تنفذون الا بسلطان. زما د قدرت نه، زما د طاقت نه، زما د مملکت نه، زما د تصرف نه چېرته تښتېدی نه شئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بندګانو دغه خبرې پرېږدئ، تښتېدی خو نه شئ، خو سوچ وکئ څومره نعمتونه مې در باندې کړي دي، نو ما طرف ته راشئ. ففروا الی الله. تاسو خو د الله نه لګئ تښتئ، کوم خوا روان یئ؟ نو دې وجې نه عزتمندو انسان ختمیږي نه، صرف څه کېږي؟ منتقل کېږي د یو جهان نه بل جهان نه، یو عالم نه بل عالم ته. نو دقه رنګې الله انسان پیدا کو، انسان به نه ختمیږي. نو انسان دپاره الله یو دستور عمل جوړ کړی دی، یو آئین جوړ کړی دی، او الله رب العزت دته قواعد کې غوستي دي، دې لپاره اصول او قوانین وضع کړي دي چې هغه اصول څه دي. تاسو ته قرآن بیان شو، د قرآن بیان تاسو ته شو چې دې قرآن باندې به عمل کوئ، دا به وی یتلونه، دا به تلاوت کوئ او دا به بل ته رسوئ، په دې باندې به ځان پویوئ، دغه الله به راضي کوئ او دا دین به آلی بل ته بیا رسوئ. هی نن عزتمندو د هر څه دپاره ټایم شته، خو د دې دین دپاره ټایم نشته چې د کوم دپاره الله رب العزت زمونږ پیدایش کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے زما بندگانو، ستاسو تخلیق ما د دې دپاره کړیو چې تاسو به زما عبادت کوئ. عبادت به عام دی، تجارت کې به اسلامی طریقه هغه عبادت، اوبه بس کوي، خوراک سکاک هر څه به کوئ، خو دا به اسلامي طریقې سره کوئ. نو زه به ستاسو تر دې پورې که تاسو بیبي سره میلاویږئ، بیبي سره خپلې بیبي سره میلاویږئ او د ماشومانو خبره بد کارو سره کې او هغه ښځې سره میلاویږي او هغه د اسلامي طریقې سره زه به په دې باندې تاسو له اجر و ثواب در کومه. یو صحابي د نبي اسلام تپوس کوي یا رسول الله دې کې څنګه ثواب دی؟ دا خو خپل ضرورت، خپل خواهش، خپل مطلب، خپل دغه سړول دي. ویل نه، که دا تا په بل ځای کې سوړ کړی وی نو بیا به څه وی؟ وایي بیا به ګناه وه. وایي دقه شان چې بل ځای کې پوره کوې هغه ګناه ده، نو چې په خپل ځای کې پوره کوې دا ثواب دی. نو دې وجې نه عزتمندو چې باتروم کې ته امتیازې کې، باتروم کې تشناب کې ته امتیازې کې او د سنت طریقې سره د نوځي، سنت طریقې سره راوځي، الله دې دام عبادت کې راولي. یو انسان تا ته وکتل او هغه سې خوله چینګه کړه او تا مو ته دا خوله چینګه کړه، الله په دې خوله چینګېدو باندې هم تا ته ثواب درکوي، د صدقې ثواب درکوي. خو چې د زړه نه عزتمندو د اخلاص په بنیاد باندې، د لالچ په بنیاد باندې نه، ځکه علیم بذات الصدور. بهرحال عزتمندو دا دین پیغمبرانو واغستو، دا دین صحابه کرامو واغستو، دا دین اولیاء کرامو امامانو واغستو، دا درجه به درجه موږ ته را رسولی دی. موږ سره پیغمبر نه دی میلاو شوی، موږ سره صحابي نه دی میلاو شوی، همدقه عام خلکو د صحابو نه تابعینو، تابعین نه تبع تابعینو، لوی لوی امامانو، دا ټول دینونه یو مسله د قرآن او د حدیث نه د استنباط په طریقه باندې، د اجماع په طریقه باندې او د اجتهاد په طریقه باندې دا یو مسله موږ ته را رسولې ده. اوس نن خبره ده چې موږ څه وکړه؟ موږ په خپل دین باندې عمل نه کوو. ته وایې که دا قرآن صرف کافرانو ته راغلی،
دیکھ خراجی یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الرسول یا ایوہ الناس، اے خلقو، اے مومنانو، اے زما پیغمبرانو، اے دا مومنانو، یا نساء النبی، اے دا پیغمبر خزو، اے دا عام خلقو خزو. عام خلقو تبک ارشادات دی، کافرانو تبک ارشادات دیر کم دی، مسلمانانو تبک زیاد دی. ذکر دا مسلمانانو آئین دے. کافر دا پارا صرف دومره دے توحید عقیده راولا او اسلام تا داخل شا. نو چې اسلام تا داخل شي دا دوه کار دیو کو نو باقی با اسلام ستوي نو به ټول احکامات د مسلمانانو پکې بیان شوي. کافر ته خو یو دعوت ته صرف اسلام راوړه بس. اسلام چې راوړي څه شي مسلمان شو. چې مسلمان شو نو باقی ټول کتاب قرآن پاک د مسلمانانو د پاره دی. هغه د پاره خو پکې صرف یو حکم دی چې څه راوړه اسلام قبول کا. بے اسلام ستوي ټول د مسلمانانو احکامات. نو بہرحال عزت مندو مسلمانانو په خپل وخت کې ډیر مهنتونه کړی دي. صحابه کرام اولیاء کرام هغوی ډیر زیات مهنتونه کړي. هاي هاي د یو صحابي قصه، د یو ولی قصه. عزت مندو قربانیانی پسو قسمي، قربانی یا جسمانی وی یا روحانی وی او یا عزت مندو د احساسات قربانی ورکولی. دا ټول قربانی صحابه کرام ورکړي. دا خپل جسمونه د الله د پاره پیش کړیو، خپل سرونه د الله د پاره پیش کړیو، د خپل تن بدن غوخي، د خپل تن بدن اډوکی، د خپل تن بدن خلا، دا ټول د الله دین د پاره پیش کړیو. خپل قربانیانی د مالی قربانیانی پیش کړي وي. څومره قربانیانی پیش کړي وي چې د یو غزا په موقع باندې حضرت عمر صاحب وای چې نن زه د ابوبکر صدیق نه مخکې کېدل غواړم ځکه ما سره مال ډیر زیات دی. نو زه به ابوبکر سره مال ډیر نشته، نو زه به مال ډیر یوسم. الله وی فاستبقوا الخیرات، د نیکی په کارونو کې یو بل نه مخکې کېږئ. او عمر وی چې زما د ابوبکر نه جنت زیات شي، زما نیکیانې زیاتې شي. ډیر مال یوړو. ابوبکر صدیق هم التناس دی. حضرت پاک محمد رسول الله تپوس کوي اے عمر تا سره وړي دي؟ هغه جی ما د خپل ټول مال نیم مار راوړی دی. ابوبکر نه تپوس کوي اے ابوبکر تا سره وړي؟ هغه جی زما مال خو ډیر کم دی خو ما د کور ټول سامان تاسو د پاره راوړی دی. لکه یو سړی کروڑپتی وي او هغه 1 لک روپۍ ورکی، خو یو سړي سره صرف 15,000 روپۍ دي او هغه 15,000 روپۍ ټولې ورکی، نو د خپل ټول کل کائنات د الله دین دپاره ولګولو او هغه بل په کروڑونو روپو کې 1 لک روپۍ څه پته لګي؟ دې ته قرباني وای. نو عزتمندو دا صحابه کرام ورکړی دا. حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی رسول دی. د د خزی ام سلمہ د سلمہ مور هغه د کډه دا او د زوی دی یو ماشوم بچی کیږي او د دوی دا جذبه ده د ابتدا د اسلام خبره ده چې زه د دین دپاره قرباني ورکم. د نبی علیہ السلام زمانه کې د دین دپاره هجرت فرض و، بلکې چې چا به هجرت اونکو بعض صورتونو کې به هغې ته کافر نسبت کېدو، دا کافر شو. قرآن پاک کې داسې آیاتونه استعمال شوي دي د هغې دپاره، ویل دا کافران دي. هجرت فرض و. سوچو کوي منگ ډیر خې زمانه کیو. بہرحال عزتمندو هغه هجرت وکړو. وړوکې ماشوم زوی ځان سره روان کو، خپله کډه خپله ښځې ځان سره روان کړه. کافران خبر شو. عزتمندو د اسلام دومره اجازت نو چې ته مونځ وکړی شي، ته روژه کولاوه ونیولی شي، ته د الله عبادت وکړی شي. پیغمبر پاک په خپله موجود دی، لوی لوی صحابه موجود دي، بیا هم دین دپاره دومره سختی ده. ته یو ادنا مسلمانے، ته یو کمزور مسلمانے، ته یو کمزوری عقیدے کمزوری عمل والا مسلمانے. الله تا باندې څومره پیرزو کړی دا. دا ګلالي او دا ښایسته زرق برق جوماتونه در کړي دي، دا ښایسته مزین د سرمنو او عزتمندو په ریکسینو کې جوړ شوي قرآنونه دله در کړي دي او مزیدار عزتمندو د ګیزرې دله در کړي دي، ګرمې یخې اوبې دله در کړي دي. تا ته بیا محنت ګران دی. سوچ وکړه د ټولې دنیا او د دوانو جهانو سردار سید الکائنات محمد رسول الله موجود دی، خو هغه ته دا سهولیات نشتا، هغه ته دومره سهولیات نشتا چې یو څو صحابه خپل بچی خپل نوسی پر رڼا کې ځان سره روان کی.
او مدینی تلار شي مکه خپل ژوند دی مخپل کور دی مدینی والا ورته استاذ خط راولېږلو چې ته موږ له راشه دا روان شو هی د سردار دو جهان د هغه پیغمبر دی چې رب کائنات دته وی هی زما پیغمبره دا د مکې بدماشان دا د مکې جاهلان دا د مکې دغه خلک ستا دشمنان د دې ختمول ما ته هېڅ نه دي دا دوه غرونه دي دا پې رایوځای کوما ټول پکې دل کوما ټول پکې دنیا کوما اجازت دی ویل نه اے زما الله دا زما خپلوان دي دې کې زما عزیزان دي دا زما امتیان دي یا ربا ته دې له هدایت ورکا زه دا نه غواړم چې دې کې اے زما حبیبا تا ته پته نشته دی دې تا باندې څومره ظلم کوي تا په خپل کور کې نه پرېږدي ته چې بل کور ته ځې هغه کور ته هم دې نه پرېږدي دا څومره زیاتی دی یو سړي ته ته وایي دې جومات کې مونځ مه کوه نو زه هغه مخامخ جومات کې لاړ شي وي کي ته وایې مخامخ ته به هم نه ځې په کور کې به هم نه کې ته وایې زه امریکې ته ځمه وایي امریکې کې به هم نه کې د دې نه غټ ظلم شته نه عزتمندو په سید الکائنات ته وایي نه کله چې نبي علیه الصلاة والسلام د خپل مکې د کور نه وتو او د خپل شاته لس قدمه به یې واغستل داسې به بیت الله شریف ته وکتل هغه وخت کې آبادیانې زیاتې نه وي د لرې نه بیت الله شریف ښکاره کېدو بیا به داسې لس قدمه واغسته بیا به داسې وکتل او په سرو سترګو باندې ژړل صحابه کرام ورته یا رسول الله زه چې ځو څوک خبر نشي څوک هم ونیسي زه چې ځو وایي زه مکه ما نه پرېږدي زه مکې سره مینه کومه زه احد سره مینه کومه زه بیت الله سره مینه کومه دا زما د پلار نیکه کلی دی دا د ابراهیم کلی دی دې باندې موږ محنت کړی دا ما دینه دا وخت خلکو نه ایر شو په دې باندې بې اتفاقي راغلی وه دې کې حجر اسود زما په لاس باندې کېغوستلی شوی دی زما نیکه دا جوړ کړی دی عبدالمطلب دا د بیت الله شریف ځان له یو واقعه ده بیت الله شریف څه وخت کې ختم شوی دا بالکل خلکو ختم کړی او خښ کړی دا بیا د نبي علیه السلام نیکه راویستی دی دا ځان له یو واقعه ده چې وخت کې ورته بیان کړم نو نبي علیه السلام ویل دا خو زما نیکه جوړ کړی دی زما پلار نیکه او پیغمبرانو دې کې عبادت کړی دی روان شو بیا مکې ته یو خبر وکړه یا مکه انی لک محب ستا سره ډېر محبت کوما لو لا اخرجتو ما خرجتو زما دی قسم وي زما دومره مینه ده دا سره که دلته زما ورځې او شپې تېرېدی شوې او زه په زور چا نه ویستلی نو زه به ټول عمر تا نه وی وتی مدینه کې حالانکې د نبي اسلام ډېر استقبال شو خو د نبي اسلام مکه ډېره خوښه وه وی لولا اخرجتو ما خرجتو دا خلق می په زور وباسي په زبردستی می وباسي زه مجبور کړی ما که زه نه مې مجبور کړی مکې زما تا سره دومره مینه ده زه به هېڅ چېرې تا نه وی وتی دا سختې تېرې شوي نو حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هجرت کوي لګیا دی د هغه ښځه سره ده وړی ماشوم منا یو وړوکی ماشوم دی ورسره ګلالې چې کله قبیله خبره شوه د ښځې قبیله بنو مغیره وه د ده قبیله بنو عبد الاسد د ده قبیله وه هغه ښځې قبیله یې راله خپله ښځه یې ایساره کړه ویل زموږ ښځه به ځان سره مدینې ته نه بوځې ویل ګوره زما ښځه ده ما ته واده شوې ده نکاح شوې ده زه به بغیر د ښځې نه زما ښځه به بغیر زما نه څنګه وخت تېروي ما ښځه ما سره پرېږدئ پرېږدئ چې موږ د الله عبادت وکړو ویل نه موږ د بوتانو عبادت کوو که د بوتانو عبادت کې ایثار شا تا ته ویلکم وایو ته ازادۍ سره اوسېږه خو که د یو الله عبادت کې نو دلته تا دپاره ځای نشته خلک وایي کافرانو څه کړي دي راشه کافرانو دغه کړي دي زموږ په سردار دو جهان باندې داسې کړي دي زموږ په صحابو باندې داسې کړي دي ښځه تې هغوی ایثار کړه کله چې د خاوند قبیله خبره شوه چې ښځې تې ایثار کړه هغوی رال بنو عبد الاسد هغوی هغه ماشوم راښکو ویل دا ماشوم خو زموږ د سړي زوی دی دا تاسو ځان سره نه شي ایثارولی دا به موږ ایثارو ماشوم یې داسې راښکو او هغوی هم راښکو په دې کې د هغه لاس ووتلو هغه راوي د حدیث وایي قسم دی وایي په ټول عمر کې د دې د ماشوم دا لاس بیا همدغه شان کوږ پاتې شوی دی بیا چېرته نه دی صحیح شوی داسې قربانیانې خلکو د دین دپاره تیر کړي نن موږ نیمه ګنټه مخکې جومات ته نشو راتلی د لمونځ نه عزتمندو ټول ګس طرف ته ودرېږي صف نشو سیده کولی دا ولې عزتمندو د دین قدر نشته موږ ته پته نشته چې په دین باندې څومره الله خوشحالیږي موږ ته پته نشته چې په دین باندې خلکو څومره قربانیانې ورکړي دي سوچ کوئ عزتمندو ښځه یو طرف ته بچې بل طرف ته خاوند بل طرف ته دا به څنګه زندگی وي هی وړوکی ماشوم مور ته م یادېږي مور لی نه ورکوي پلار ته یادېږي پلار په بل ملک کې
زوی په بل ځای کې ښځه په بل ځای کې داسې سختې تېرې شوي دي داسې وینې توی شوي دي نو بیا د اسلام دا بوټی زرغون شوی دی نن هغه بوټی چې صحابه کرام د وینو په ندیانو کې او د وینو عزتمندو په سمندرونو په اوبو کې دا غټ کړی او ښایسته کړی نن هغه عزتمندو د اسلام بوټی او دا ګلاب ونه عزتمندو موږ په خپلو خولو باندې چې کوم دی زنده نشو ساتلی دومره کمزوري شو خپله خوله مو له نشو ورکولی خوله یو مردار شی دی مطلب مې دا دی چې کم ټیم زمونږ نه فارغ وي کم ټیم زمونږ د دکان نه فارغ زمونږ د کور نه فارغ هغه ټیم خپل دوست سره تیرو سلیما فلم ته تیرو موبایل ته تیرو خو ګشت ته نه تیرو ترجمې ته نه تیرو تفسیر ته نه تیرو پیر صاحب سره ناسته باندې نه تیرو هغه خولیم خپل اسلام د پاره نه قربانو یو کال تیر شو په ام سلمہ باندې بچے تی لري دی خاون تی لري دی روزانه به عزتمندو بونډرۍ ته راتلا او په یو ټیله وه د خاورې یو اوچته غونډۍ وه په هغې به کېناسته یو کال یې مسلسل جړلي دي یا الله زه خو ستا د ګوره د مسلمان هم ګیله راځي د الله نه هم ګیله کېږي قرآن کې وایي داسې حالات ما په دې مسلمانان راوستو وایي زما صحابه و خپل پیغمبر ته وایي متا نصر الله د دې دپاره یې نه وکړي چې شک یو هغه ته پته وه چې نصرت به د الله راځي خیر یا رسول الله تا ویلو چې د سختو نه پس به ریته راځي هغه ریته به کله راځي هغه خوشحالي به کله راځي زموږ تن بدن خو د الله دپاره قربان شو زموږ د بدن نه وینې ووتلې زموږ د ملګرو سرونه کټ شو زموږ لاسونه خپې کټ شو ټیک ده د الله باندې زموږ یقین دی خو الله به نور موږ څومره ازماوئ نور به موږ له څومره تکلیف راکوي متا نصر الله هغه د الله نصرت به کله راشي موږ باندې چې سخته راشي موږ یو دا د دین کار نشو کولی هی نو یو کال پس دا ښځه به روزانه راتله سوال به یې کو یا الله زما بچی خو کم از کم ماله راکه که خاوند دی چې دا بچی خو راته میلو شي نو بیا یو سړی و هغه د دې آهو بوکا واورېدله هغه قوم یې راجمع کو وایي ظالمانو موږ قوم چې کوم دی بنو مغیره دا په عدالت کې په شجاعت کې په شرافت کې چې کوم دی دا مشهور قوم دی او موږ نن راپاسیږو موږ په یو ښځه بنیادم باندې موږ ظلم کوو ولې په دې باندې صنم کوو دا خو زموږ د قوم ده زموږ خپله وینه ده چې دا جاړي نو زموږ زړه سره اري کېږي پرېږده چې څه خوښوي هغه به کوي بس هغوی آزاده کړه ویل ځکه خپل بچي له ځې چې هلته بچي له لاړه هغوی هم وکتل چې هغوی پر فلاني قوم دا پرېغوسته بچی ورته حواله کو لاړه هجرت یې وکړو صرف د هجرت دپاره به خلکو دومره سختیانې تېرولې حالانکې خپل قوم به یې پرېغوستو خپل کور به یې پرېغوستو خپل علاقه خپل دکان به یې پرېغوستو دې ته به هم خلکو نه پرېغوستو دا حالات په صحابو تیر شوي دي نن مسلمان جماعت نه جوړیږي هلکه ولې پلانې ملک وایي چې دلته به جماعت نه جوړی پلاني ځای کې مدرسه جوړیږي هلکه ولې نه جوړیږي یار دلته یو ناظم صاحب دی هغه وایي چې دې ځای کې به مدرسه نه جوړی پلاني جماعت کې عزتمندو تعلیم نه کېږي درس قرآن نه کېږي جی ولې نه کېږي دلته کسان وایي چې جی زموږ دې سره نه لګېږي نن د هغه اسلام دپاره رکاوټ دی دی وجہ شاعر وہی دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے وہی د زړه مې ډېر خوږېږي سینه مې ډېر درد کوي وی چانه نه تپوس وکړو چې ولې وی ما ویل چې په خپلې سینې مې تڼاکې راختې دي په خپلې سینې مې دانې راختې دي چا راته څه ویلې نه دي د خپلو دانو نه خوږېږي نو اوس دې سره څه وکړمه که چا راته څه ویلی وی دیکه به مې ورکړی وی که چا راته څه ویلی وی ډز به مې کړی وی اوس د دې درد نه څنګه ځان خلاص کوه په خپله سینه کې مې دننه درد دی نو د دې نه خو ځان نشم خلاصولی او بیا وی کور مې اوس وځېدو چا رانه تپوس وکړو چې ولې اوس وځېدو که فلانکي سوځولی وی بدله به مې ترې اخیستی وی که فلانکي سوځولی وی د هغه کور به مې سوځولی وی اس گر کو آگ لگ گئی گر کې چراغ سے زما کور ته خو اور ولګېدو د خپل کور د ډیوې نه ورته اور ولګېدو که کافر جماعت بند کی مدرسه بند کی په دین باندې پابندیو لګئی تبلیغ باندې پابندیو لګئی جهاد باندې پابندیو لګئی دا خو راځي خو چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی خو چې کله د کعبې نم کفر روچت شي د کعبې د ځای نه اسلامي مملکتونو نه اسلامي پارلیمنٹ نه اسلامي اسمبلو نه غیر شرعي قانونونه پاس کیږي نو بیا به انسان د اسلام تمه د چا نه وکي
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چې د کعبې خلک کافران شي نو بیا به د مسلمانۍ تمه د چا نه لرې. نو دې وجې نه عزتمندو د صحابه کرامو دا قربانیان یادوي. جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ اپنا دیکھا آئینے میں پر دل نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ٹولوے اللہ اکبر. بہرحال بل صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ د مخ د صورت نه لږ کمزورې، سوکوله لور نه ورکوي، سوکوله خور نه ورکوي. سید الکائنات ته به بار بار راتلو، یا رسول الله زما واده ډیر خوښ دی. واده د هر چا خوښ وي، زما ډیر اشتها ده او چاله چې یو څیز نه میلاویږي نو د هغه به اشتها نور هم زیاتی. الانسان حریص فیما منعو، انسان چې د څه نه منې کې نو هغې ته نور هم توجه سي. اوس ګوره زه تاسو ته یم شاته څه دي، ټول سړي به داسې شاته ګوري، ویم شاته مه ګورئ، بیا به خامخا یو ځل داسې شاته ګوري، ځکه چې کوم څیز نه انسان منی شي بیا هغې ته زړه ډېر کېږي. هغه چا لور نه ورکوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار رالی، ویل زه خدای به خیر کي، یا رسول الله بس دی عمر مې ختمیږي، ما دپاره څه سفارش وکړه، زما واده ته زړه کېږي. ویل ښه لاړ شه، د عمر ابن وهب لور ده، هغې ته نکاح پیغام ورکا چې سید الکائنات زما نکاح ستا لور سره کړې ده. عمر ابن وهب نوی مسلمان شوی و، هغه ته لاړې دروازې وټکوله، دا د رنګ روغن نه لږ کمزوری و. ویل خیر شه، هغه ویل کیدای شي څه خوراک څښاک تمې له به راغلی. ویل نه ستا لور سره نکاح کول غواړم، سردار دو جهان را لېږلی ما. هغه چې پیله خبر وکړه نو بس د هغه په دماغو سمه ونه لګېده. هغه ویل نه وروره دا نه کېږي، زه دا نه کېږي. لوري ولاړه وه، خبره اوري چې سردار دو جهان الک را لېږلی دی. ورمنډې کړه ورپسې اواز یې ورته وکړو، ای سعد ته سردار دو جهان را لېږلی، ستا رنګ روغن چې هر څنګه ته زما دپاره د دنیا او د آخرت شهزاده ما ته قبولي، ځکه ته ما نه خوښ کړې، ته زما سردار خوښ کړې. د سردار انتخاب کمزورې نشي کېدی، د سردار انتخاب خراب نشي کېدی. نن به څوک داسې ووایي یو بچي له پلار ښځه وکړي، اوهو دا مې نه ده قبوله، لاړ شي عزتمندو پردۍ جینۍ وتښتئ. هی دا د صحابه کرام زندگی ده. آواز یې وانه اورېدو، سات خپه واپس د نبي علیه السلام محفل ته لاړې. د جینۍ پلار ته وایي ای زما پلاره ولې موږ غر کې، ولې ځان غر کې، سردار دو جهان غوندې رشته راغلی ده، دا د بادشاهانو د رشتو نه اعلی ده، ته ماله خاوند کې، ما ته په سر سترګو باندې منظور دی، ورشا د پیغمبر د محفل د رسیدو نه مخکې ورته ها وکړه. هغه د نبي علیه السلام محفل ته رسېدلی و، نبي علیه السلام هم خفه ناست و. د عمر ابن وهب ورلی، ویل یا رسول الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. وی ما نه یو غلطي وشوه، پیله ما ته معافي وکړه، ستا استازی راغلی و، ما ویل کیدای شي ځان نه خبره کوي، ما واپس رخصت کړی دی، نو زه ډېر یریږم په ایمان باندې، ستا استازی رخصتولو باندې یریږم، ما ته قبول دی چې هر څنګه دی، بلکې ما ته څه کې زما لور تم قبول دی. نبی علیہ السلام ورته ویل ځه ورشه نکاح وکړه. وایي ما سره خو درک نه لګېږي، پیسې ما سره نشته، غریب سړی ما. ویل دا واله پیسې، ورشه ځان له چې کوم دی جوړه واله، ورشه خاوند له ورشه ښځې له دې ښایسته کپړې واله، ما هغه وخت کې سرخي پوډر چې هر څه ملاوېدل د سنګار واله، دا ټول څیزونه پې واله. دا بازار ته لاړې. سوچ کوئ عزتمندو د کوم انسان چې د 15-30 کالو نه په زړه کې یو ارماني او هغه کله پوره کېږي، دا انسان څومره خوشحالی کری خوشحاله. او چې سردار دو جهان درته ووایي چې زه لاړ شه بل طرف ته غذا ده، ویل ته به هلته نه ځې، تا ډېر عمر دا ارمان دی چې زما واده وشي، زه ته لاړ شه واده وکړه، ستا تشکیل داسې وشو، ته به غذا طرف ته دې طرف ته نه راځې. هغه لاړې بازار ته، ځان له سامان واغستو، ښځې دپاره د سینګار سامان واغستو، د واده جوړی واغسته، زر برق لباس د هغه وخت مطابق به اغستی و. چې سامان یې را روان کو نو هلته آواز وشو، ای مسلمانانو
په خپلو کارونو کې مشغول یې، په خپلو ودونو کې مشغول یې، راشئ د پیغمبر دین ته ستاسو د جانونو او د مالونو ضرورت دی. تو سامان لاس کې نیولی دی، د 30 یا د 50 کالو ارمان یې لګی دی پوره کېږي، لاس کې سامان نیسي، هلته اعلان ته ګوري چې هلته د الله دین ته ضرورت دی، هلته ما ته ضرورت دی، هلته د الله خواهش دی، دلته زما خواهش دی، هلته د جهاد دپاره سر ورکولو خبره ده، دلته د سر د ګټلو خبره ده. اوس څه وکړمه؟ ماله خو چا لور هم نه راکوله، پیله ځل چا لور راکړه، نن د الله دپاره آواز دی. ګوري لږ ساعت یې وجړل، واپس یې هغه سامان دکاندار ته واپس کو. وایي ما نه دا سامان واپس کا. هغه وایي ولې سامان واپس کې؟ ستا خو ډېر ارمانو چې واده دې وشي. ویل نه، په دې باندې اس علما، په دې باندې تلوار علما، په دې باندې پټکې علما. د الله دین زما نه اعلی دی، د الله خواهش زما د خواهش نه اعلی دی، د الله رضا زما د رضا نه اعلی ده. زه د خپله رضا د الله پر رضا باندې قربانو ما. لاړو تلوار یې واغستو، غریب سړی و د سره څه نه، یو نیزه یو یې پټکی واغستو، سر نه پټکی وتړلو، مخ یې داسې پټ کو چې مخ یې پټ کو. جنگ شروع دی، لګی دی د الله د دین دپاره خلک سر ورکوي، د چا خپه کټ کېږي، د چا سر کټ کېږي، د چا په سترګه کې نیزه ننوځي. هی هی د واده سوچ پرې غوستو، میدان جنگ ته لاړې. نبی علیه السلام وایي دا تور څوک دی؟ دا تور څوک دی؟ ویل لاسونه تور لاس د نبی علیه السلام وپېژاندو. ویل ما ته سات ښکاري. چا ورته ویلي جي او سات دی. وایي مخ یې پټ کړی دی چې ته یې واپس نه کړي، ځکه هغه یریږي چې اوسه پورې مې واده غوښتو، چې د واده کار مې وشو، اوس چې کوم دی دلته ګرځي. نبي علیه السلام به وایي هی هی شریک شو. چې کله غذا وشوه، نبي علیه السلام تپوس کوي چې ماله سات راولئ، ځکه زموږ نه زیاته قرباني د هغه ده چې د ټول عمر ارمان به چې پوره به شي که پوره به نه شي. هغه ناوې د هغه په انتظار کې ده، سره جوړه د هغه په انتظار کې ده. چا ورته ویل یا رسول الله اصیب سعد، سعد مړ شوی دی، سعد شهید شوی دی. نبی اسلام زارو قطار جړل، این سعد، این سعد، این سعد، سعد مال راولئ. هی هی صحابه کرام وایي موږ نبي علیه السلام په خپلو بچو باندې داسې په جړا نه دی لیدلی لکه نن چې په سعد باندې جړل، ځکه هغه الله دپاره قرباني ورکړه، هغه د رسول الله دپاره قرباني ورکړه. چې کله سعد وله راوستو، نبي علیه السلام پرې داسې د پاسه پرېوتو، بیا یې داسې غېږ کې راوچت کو، ډېر زیات یې وجړل. د نبي علیه السلام اوښکې د هغه په لاش پرېوتې. بیا لږ ساعت پسې وخندل، بیا لږ ساعت پسې وخندل، لږ ساعت پسې داسې مخ تاو کو. ابو لبابه صاحب تپوس کوي یا رسول الله څه چل شوی دی؟ کله خاندي، کله جاړي، کله مخ ګرځې. وی اما بکائی سعدن، ای زما صحابو چاړم به ولې نه چې د سعد دی لاش ته ګورمه زړه مې ارې ارې کېږي، بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې تویېږي. ولې به نه جاړمه؟ دا هغه سعد دی چې د ده د کلونو نه دا ارمانو چې زما واده وشي، نن د ده واده کېدو، د خپل هغه واده د الله په دین باندې قربان کو. موږ 3 ورځې د الله په دین دپاره نشو لګولی، 4 ورځې نشو لګولی، درس ته 5 منټه 10 منټه نشي کولی. یو انسان واده قربان کړي، تیاره نه وي. بیا وایي جاړه به راله ولې نه راځي؟ دا هغه ساعت دی. په کار دا دی چې نن د ده بدن په زرق برق لباس کې چې کوم دی پروت وی، هی هی نن د ساعت په پوز او سترګو کې منونه خاورې ننوتي دي، جړه به نه راځي. دا هغه ساعت دی. په کار دا دی نن د ده د واده شپه ده چې د ده په بدن باندې عطرونه پراته وی، نن د ده په بدن باندې خاورې ایرې پرتې دي. دا هغه ساعت دی. په کار دا دی چې نن د ده په سترګو کې تور کجل پراته وی، تور رانجه پراته وی، ځکه د ده د واده شپه ده. او نن د تور رنجو په ځای باندې د ده په سترګو کې سرې وینې پرتې دي. دا هغه ساعت دی. په کار دی چې نن دا د واده په سره جوړه کې سجا وی، او د سرې جوړې په ځای باندې دا د وینو په سور لباس کې لت پت پروت دی. وی ماله به جړه نه راځي؟ نو بهرحال عزتمندو وی بیا مې وخندل، ځکه وی چې کله ما په سات باندې وجړل، وی ما ته الله وی زما پیغمبره ستا جړه مانه نه کتل کېږي، خو ته واوره ته په سات خپئ، راشه وګوره ما سات له څه ورکړي دي، جنتونه را ورته الله کولاو کړه، داسې ورته کولاو کړو. نبي علیه السلام په خندا شو. لږ ساعت وی اما ضحکي لما رأیت منزلة عند الله، وی ما چې دا وخندل، وی ما وکتل چې الله سات له څومره مرتبه ورکړه، زه په خندا شومه، خوشحاله شومه چې یا الله سات قرباني ورکړه، خو تا د هغه د قربانۍ نه هم هغه زیات انعام ورکو. ای زما ربه زه خوشحاله یم تانه، په سات خپومه خو تا خوشحاله کړم. مخ مې ولې وګرځو؟ وی لما رأیت ازواجه، وی چې کله ما وکتل جنتونه کولاو شو، د سات هغه هورې، د سات هغه ښځې دامره په مستۍ سره، دامره په منډې سره را روانې وې چې ما خلاخلهن،
ما د سات د هغه ښځو دومره په منډې را روانې وې چې د هغوی هغه لمنې اوچتې شوې او د هغوی هغه پازیبونه او هغه پنډۍ سپینې سپینې ما ته ښکاره شوې نو مخ مې بل طرف ته وګرځوو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. وی پدی خاورو کے ځان ککڑ کا، پدی خاورو کې د الله د پاره ځان ډوب کا، الله بدی د ګلونو په شان باندې ګلې گلزار کی. ہاں بقا کے د انسان ژوند انسان الله د پاره ځان ورکي نو مړ کي نو دا ژوند دی شي چې کوم انسان د الله د انسانانو باندې مرګ راځي که نه راځي، پیغمبرانو باندې مرګ راځي که نه. انک میت و انهم میتون. الله وی تاسو به مرئ، زما دا پیغمبر به مري. خو چې کله شهید مړ شي نو زما پیغمبر وی د دومره قرباني ورکړې ده چې رب کائنات وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دته به ګورې مړی نه وی زما د غیرت خبره ده، د زما په دین باندې غیرت کړی دی. بل احیاء، دا ګورې ژوندي دي، عند ربهم يرزقون. دی له زه هلته رزق ورکوم لکه تاسو له چې دنیا کې ورکوم. انشاءالله د دین دپاره به خواري کوو که نه انشاءالله. حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها وی ما باندې څومره غمونه تیر شوي. د سردار دو جهان لور ده، یو شعر یې ویلی دی، صبت علی مصائب لو انها صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی قسم دې موږ باندې دومره سختې تیرې شوي دي، که دا سختې چېرته په ورځو باندې تیرې شوې وی نو د ورځو نه به شپې جوړې شوې وی. نو انشاءالله د دین دپاره به قرباني ورکوو که نه انشاءالله. نو جومات ته په وخت باندې راځئ، بیان له په ټایم باندې راځئ. او دغه رنګ عزتمندو دلته موږ مختلف منځونو نه پس یو مثلا بیانو، کله د غرمې مونځ نه بعد، کله د ماښام مونځ نه بعد، او د هفتې په ورځ باندې سبا ورځ باندې د ماښام مونځ نه بعد د تجارتي مسایلو یو کلاس وي. نو هغې ته تشریف راوړئ. ټول به راځئ که نه انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. سنت کوئ.